دنیا مفتی اعظم دی وي چې سلام کې نیغ ورځه او نیغ سلام کوه نه چې ملا ولا راماته مونږ پښتانه خو یسیم نه کوو خو زه به درته قرآن آیات ووایم ګورو به چې څوک به پرې نن عمل شروع کوي مونږ څه وایو وایي مړه که کور ته ننوتې او سلام دې واچو نو بیا پلارم وایي خورم وایي ورورم وایي وایي دا د ښځې څه شی دی هغه ټکی مخکې به زه نه یم تاسو ته پته وایي دا دی او قرآن وایي په 18 سپاره کې سورة النور کې وتسلموا علی اهلها الله فرمایي تاسو سلام اچوئ په خپل اهل باندې په بچو په ښځې په مور په پلار او په ښځې سلام اچوه چې کور ته ننوځو مونږ کور ته چې ننوځو سړی په خپلې ښځې سلام نه اچوي او لاس میلاوول که د پلار په مخ کې دې میلو که بیا ته هغه ټکی وایي که د ورور په مخ کې دې میلو کړه بیا ته هغه ټکی وایي نو دا ولې دا د دین ناپوهي ده او دویمه دا مولانا وقاص صاحب د ریونډ ډېر ښه عالم دی تبلیغ والا به پیژني هغه یو کتاب لیکلی مذاکرې باندې کتاب لیکلی په هغې کې یو خبره لیکلې وه هغه دا چې دا مونږ سلام میلو لاس میلو کړو السلام علیکم یا د لرې نه ووایو تشه لاس به نه اوچتې ښه یې جوړې نه السلام علیکم بل چې لاس اوچت کړي به جواب کوي وعلیکم السلام که تش دې لاس اوچت کړه داسې د هندوانو رسم دی او بیا مونږ چې لاس میلو کړو په دې سینه لاس کېږي نو هغه لیکي وایي په د سینه لاس کې ښودل دا د اسلام خلاف دی دا په شریعت کې د دې هیڅ دلیل نشته او بیا فرمایي وایي که څوک په دې نیت کوي چیرې زما ثواب وشي وایي بیا بدعت دی بیا پې ګنهګارېږي نو لاس په سینه مه ایږدئ بس لاس میلاو که صحیح ده دویمه ده چې چاله اوبه وړي یا چا باندې سلام واچې یا غټ سړی دی که نه داسې د جومات دومره غټ مونږ غټ چاته وایي چې په ښه ګاډي کې او داسې غوړ پړ لحیم شهیم یې ځان نه جوړ کړی او بیا په کوڅو کې ګرځي او 15 کالو کې به یې ونه ویني خو بیا به 15 کاله بعد راشي نو ښکته کېږي به نه په سلام کې السلام علیکم سره مولا ښکته کړي ایغ نیغ ورځه وي السلام علیکم انسان دی دا سر به صرف الله ته ښکته کړي که دې مخلوق ته ښکته که پوه شه چې ستا په دې زړه کې بعضې خلک دا وایي دا چې زما استاز دی دا چې زمونږ مشر دی زما لیډر دی ځکه که استاز وي او که ستا لیډر وي او که ستا مشر وي او که ستا مور وي او که ستا پلار وي دا سر به صرف الله ته ښکته کړي مخلوق ته کله ملا مټ ټیټه نه کړي چې السلام علیکم چې خلک ناست وي او ته راشې ام ښکته کېږه دا مسلې ته ځکه کوم دا وړې مسلې خلک وایي وړه مسله نه ده دا غټه مسله ده دې نه بیا شرک جوړېږي ناست دي یو کس دی ورسره کښېنه لاس میلاو کړه ډېر خلک ناست دي نیغ ودرېږه السلام علیکم داسې روان اوسه په ټولو سره خو دا سر او دا ملا را ماته نه کړي زه یو استاز مې و جنازې وکړه نو زه ورغلم شاګرد ته مې وویل دا دی ناست دی ما یې راځه چې ورشو چې ورسره میلو شو ډېر لوی شخصیت دی خو ما چې دا خلک وکتا ډېر سپینګیری دی او غریب ضعیف دی نو هغه لاس هم چې پوره اوچتې نه شي نو دا خلک ور روان و دا سر به یې ښکته کړو داسې والسلام علیکم و سر به ما شاګرد ته مې راځه چې ځو ما ته ولې ما که زه ورسره لاس اوس میلاو کړم ایغ نیغ بیا به خلک وایي دا بې ادبه دی ادب خو دلته زړه کې دننه یي که نه په ښکته کولو کې خو ادب نشته دا خو ته نعوذ بالله من ذلک د الله سره بل خدای جوړې سر به نه ښکته کې مخلوق ته چې هر قسم سړی وي سر به صرف الله نو صرف لاس بیا مې لاس هم میلاو نه کړو ایسته ترې راووتم ما به بل ټایم به راشو میلاو به شو او که دغسې ټایم کې دې ورسه بیا لاس میلاو کړه ایغ نیغ وره وله پنجپیری دی اله وابي دی اله بې ادبه دی اله دا د استاز ادب یې ونه نو خیال وکړو په سلام کولو کې
همدغسې خلک قبرونو ته ښکته کېږي بیا ترې شرک جوړ شي پیرانو ته ښکته کېږي بیا ترې شرک جوړ شي چې غټ سړی وي د ټولې دنیا مفتی اعظم دی وي چې سلام کې نیغ ورځه او نیغ سلام کوه نه چې ملا وله راماته